د کلکتې لپاره پلسلټ زبردسته په زړه پورې توپخانه وکړه او بالرانو یې لوبډله بریالۍ کړه. کلکتې شپږمه بریا خپله کړه او ډیلي بیا شپږمه ماته وخوړل. د آی پی ایل په 40مه لوبه کې ډیلي کیپټلز لوبډلې د لوبې پچه وګټل. په خپله د کلکتې پر وړاندې د توپخنې پریکړه وکړه. ډیلي لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره 153 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره کورډیف یادو په 26 بالونو باندې 15 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. کپتان ریشب پنټ 22 منډې جوړې کړې. ابیشک بارل 18 منډې جوړې کړې. د کلکتې لپاره ویرم په 4 اورونو کې زبردسته خوندوره په زړه پورې اقتصادي توپچونه ترسره کړه. 14 منډې ورکړې، 3 وکټې ترلاسه کړې. هرشت رانا په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې، 2 وکټې ترلاسه کړې. وایباو هارورا په 4 اورونو کې 29 منډې ورکړې، 2 وکټې ترلاسه کړې. کلکتې لوبډلې د 153 منډو هدف په تعقیب کې توپخانه پیل کړل. د لوبې په 14.3 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړ. دغه لوبه یې په 7 وکټو سره وګټل. د دوی لپاره اوپنر پلسلټ په 33 بالونو باندې 88 منډې جوړې کړې. شریعه زیر په 23 بالونو باندې 33 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. وینکټیش ایر په 23 بالونو باندې 16 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. د ډیلي لپاره اکثر پټیل په 4 اورونو کې 25 منډې ورکړې، 2 وکټې ترلاسه کړې. لیزاد ویلیمسن په 3 اورونو کې 18 منډې ورکړې، 1 وکټې ترلاسه کړه. او خلیل احمد په 3 اورونو کې 28 منډې ورکړې، کومه وکټ یې نه کړه ترلاسه. کلکتې لوبډلې 9 لوبې ترسره کړې دي، 6 یې ګټلې دي، 3 بایللې دي، 12 پوینټه لري. ډیلي لوبډلې بیا 11 لوبې ترسره کړې دي، 15 یې ګټلې دي، 6 یې بایللې دي، 10 پوینټه لري.